السلام علیکم کتونکو ماسټر شاسوار یم دا وخت تاسو کتلی شئ د ښار باجوړ په سیول کالونۍ کې موجود یم د ایسی ښار د دفتر مخې ته ولاړ یو دلته زموږ سره د پی ټي آی یو کارکون ولاړ دی د سره خبرې اترې کوو چېرته ځئ مه موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه د ټیم راکولو ورور د ټول نه وړومبی راته خپل نوم ووایې زما نوم ریاض خان دی زه د تحصیل په سطح باندې ویلفیر سیکرټري ما د تحصیلي ښار تعلق مې له غونډو سره دی صحیح سار تاسو راغلي وئ د دې مسئلې کې لګیا وئ د دې څه ریزلټ راووتو که نه تاسو ته څه جواب میلاو شو اوسه پورې که وګورئ بیسیکلي آل اوور پاکستان کې وګورئ همدغه شان قصې شروع دي اوښ په بډه شوی دی او اوښ نه په بډه کېږي زموږ څخه پام 45 موجود دی الحمدلله اجمل خان او انورزیب خان او بار اکثریت سره ګټلې ده او د دغې دپاره موږ د احتجاج د درېیمه ورځ ده چې روانه ده او انشاءالله د هغه پورې به موږ نه ځو څو پورې موږ ته پام 47 نه میلاو شوی زموږ څخه پام 45 موجود دی چې په 8,500 پلس لیډ سره شکست ورکړل شوی دی د دې زموږ چې کوم اپوزیشن جماعت اسلامي والي دي نو د هغه پورې موږ نه قلاریږو دا ټول ورکران راغلي تاسو کتلی شئ انشاءالله د هغه پورې به موږ ولاړ یو موږ د خان صاحب سپایان یستو او دا اوښ به انشاءالله موږ دې ته بډه کوو نه صحیح څه وجه ده چې په ټول پاکستان کې د پی ټي آی څخه دغه اختلافات دي او خلک ورسره ظلمونه کوي ډېر زیات دا د شروع نه را روانه دا قصه ده د دې اصلي مین وجه څه کیدی شي چې وګورئ عمران خان چې کوم دی هغه په حق باندې ولاړ دی او ډډ کې ولاړ دی هغه د پاکستان عوام هم تسلیم کړی دی هغه د پاکستان هر هغه سیول ادارو تسلیم کړی دی خو چونکې دلته دا ملک د امریکې غلامان دي د په ډالرو باندې خرڅیږي او د ډالرو په وجه باندې خان صاحب نن قید دی او د دې خلکو صرف غلامي کول دي او د خان صاحب چې کوم دی هغه د غلامۍ نه ازادۍ دا قوم پاکستان چې دا خود مختاره ملک جوړ شي دلته د عوامو په منډیټ باندې فیصلې کیږي نه کې د امریکې یا د بل په دغه باندې فیصلې کیږي صحیح څه امید لرئ د حکومت نه چې فیصله به څنګه راشي ستاسو په حق انشاءالله به فیصله وشي انشاءالله فیصله زموږ په حق کې ده او دا فیصله به موږ وړو د خیره دغه پورې به د احتجاج موږ کوو او پام 47 به موږ ته میلاویږي ولې چې دې اوښ په بډه کلی دی ډېر واضح برتري پې زموږ حاصل ده او انشاءالله جیت به زموږ د پی ټي آی وي صحیح دغه مسله چونکې تاسو ته پته راځه پرون نه بل پرون په دې باندې خبرې کېدلې چې یاره دا به ځي عدالت ته خو نن د ایسی ښار په دفتر کې تاسو ټول راټول شوي وئ څه وجه وشوله د عدالت نه خبره واپس دلته راله نو عدالت ته خو دا حکم رالی چې ستاسو ته پام 45 موجود دی تاسو په هغې باندې اکاونټ وکئ او ستاسو آر او صاحب شته دی هغه به تاسو ته فیصله درکړي نو عدالت ته چونکې د دې وړل هم نه دي په کار ولې چې الریډي زموږ څخه پام 45 باندې موجود دی او په هغې کې د ټولو پولیس سټیشنو ریزلټ شته دی نو دا د عوامو لاسې په سترګو باندې لاسې ښودل دي زما د جماعت اسلامي چې کوم کینډیډیټان دي هغو نه زما دا په درخواست دی چې تاسو د دې کومه فیصله ده دا داسې فیصله ده چې دې نه تاسو په خلا راشئ او دا پی ټي آی ګټلې ده په بار اکثریت سره 8,500 پلس ووټ سره یې ګټلې ده نو مهرباني وکړئ مه خپل ځان شرموئ مه په ځان پسې خپل دا قوم ولس خندوئ ماشومانو ته هم پته ده چې دا پی ټي آی ګټلې ده او تاسو رالګیا کېږي چند مخصوص کسانو په وجه باندې رالګیا کېږي او هغه کم تا چې جیت ستا چې بایللې ده هغه ځان باندې په جیت باندې کېنو داسې د شرم خبره ده صحیح په حیثیت د پی ټي آی یو کارکون به خپل کارکونانو ته عوام ولس ته به څه پیغام ورکوئ په دې موجوده حالاتو باندې او په دې موجوده حالاتو به زه خپل کارکونانو ته دا پیغام ورکم چې پرم نه اوسئ دا پاکستان زموږ دی دا ودانۍ زموږ دي دا ټول ډپارټمنټ زموږ دي تاسو پرم نه اوسئ او داسې یو حرکت مه کوئ چې هغې ته زموږ ملک ته نقصان رسي او انشاءالله جیت به د حق وي صحیح ډېره مننه کتونکو تاسو د دې ملګري خبرې واورېدلې امید لرم چې د دوی خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شوي وي د دې سره ماسټر شاسوار له اجازت راکوي د لوی الله په امان